Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most gracious. نن به مونږ د عید باره کې سنټنس وایو په انګلیش کې هم، اردو کې هم او پښتو کې هم. دغه ترجمه به کوو. فرسٹ اف آل زمونږ سره دی اولي نمبر کوم سنټنس دی have you bought your sacrificial animals. मतलब क्या आपने قربانی का जानवर خریدا है. چاته چې مونږ وایو مطلب ولې تا مطلب یا تا د قربانۍ ځناور اخیستی دی که نه، نو مونږ به داسې وایو چې have you bought your sacrificial animals. سیکنډ نمبر سنٹینس دی چې let us all go to Eid prayer together. मतलब आइए हम सब मिलकर عید کی نماز پڑھیں. راځئ چې مونږ ټول د اختر لمونځ وکړو. چاته به وایو داسې په انګلیش کې چې let us all go to Eid prayer together. Third number sentence है how many fast you have observed in Ramadan. मतलब आपने रमज़ान मुबारक में कितने रोज़े रखे हैं. चाहते चुवाई چې تاسو په رمضان کې څومره روزې نیولې دي. نو how many یا ماشوم ته به وایو غټ مطلب ټوټل 30 ونه نیولې. مطلب چې د ماشوم مونږ ورته وایلی شو چې مطلب how many fast you have observed in Ramadan. मतलब تا په رمضان کې څومره روزې نیولې دي. फोर्थ नंबर सेंटेंस है when will ईद मुबारक भी सेलिब्रेट. मतलब ईद उल मुबारक कब होगा. आप ईद उल मुबारक कब सेलिब्रेट करेंगे. موږ به داسې وایو چې مطلب تاسو اختر کله کوئ. نو when will ईद उल मुबारक भी सेलिब्रेट یا اختر کله دی، نو موږ به داسې ویلی شو په انګلیش کې. ففتھ نمبر سنٹینس ہے when do your prayer Eid. मतलब तुम ईद का नमाज कहाँ पढ़ते हो. where do you pray Eid. मतलब ته د اختر لمونځ چېرته کې. نو موږ به داسې په انګلیش کې ویلی شو ورته. بیا 6 نمبر سنٹینس دی what time will the Eid prayer be. मतलब عید کا نماز کس وقت پر ہوگا. چاته چې وایو چې مطلب د اختر لمونځ به کله وي کې موږ ته ټایم نه دی معلوم، نو موږ ورته ویلی شو what time will the Eid prayer be. 7 نمبر سنٹینس دی عید پریئر اوبلیگیٹری. मतलब چاہتے چې موږ ویلی شو چې عید کا نماز جو ہے نا وہ واجب ہے. د اختر لمونځ چې کوم دی دا واجب دی، نو عید پریئر از اوبلیگیٹری. 5 نمبر سنٹینس دی 8 نمبر سوری may Allah accept our all good deeds. मतलब اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. मतलब اللہ دې زمونږ ټول نیک اعمال قبول کړي. may Allah accept our all good deeds. اللہ دې زمونږ ټول اعمال قبول کړي په رمضان کې. we should make dua for the ummah. हमें امت के लिए دعا کرنی چاہیے. मतलब زمونږ پکار چې د امت لپاره دعا وکړو. we should make dua for the ummah. have you planned your Eid-ul-Fitr tour. मतलब क्या आपने Eid-ul-Fitr पर कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है. چاته چې وایو چې مطلب په اختر کې مطلب دې څه پلان ساز کړی دی د عیدالفطر په اختر کې دې مطلب څه پلان ساز کړی چې چېرته به چکر لاړ شي. نو have you planned your Eid-ul-Fitr tour. 11 نمبر سنٹینس دی I am making biryani with the sacrificial meat. मतलब मैं قربانی के گوشت سے بریانی بنا رہا ہوں. زه د قربانی د غوښې نه بریانی جوړوم. I am making biryani with the sacrificial meat. نو بس داسې مطلب داسې یو سنټنس موږ ویلی شو. او که تاسو ته مطلب دې نه علاوه مطلب رمضان مبارک یا عیدالفطر مبارک کې څه سنټنس معلوم وي، جو کمنټس کې ما سره شریک کولی شي. تھینک یو سو مچ فار واچینګ.